بسم الله الرحمن الرحیم. پارا نمبر 20 سورة العنکبوت آیت نمبر 36 صفحہ 639. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين او منغا لګلو مدين تا اخاهم شعيبا تديرور شعيب عليه السلام. فقال بس اغويل يا قومي اذا ما قوما اعبدوا الله تاسو عبادتك اذا الله تعالى وارجو او امید ساتي اليوم الاخره د کامیابی د ورځې د آخرت. ولا تعصوا او تاسو مگر دی فی الارض مفسدین پس مکه کی فساد کون کی. فکذبوه پس دی دروغ گنا دلرا. فاخذتهم الرجفة پس انوا دی لرا زلزلی. فاصبحو بیاشول دی فی دارهم فخبل کورون کی جاثمین پڑمخی پریوتن کی. بسم الله الرحمن الرحیم. مذکورہ آیاتن مبارکو کی اللہ تبارک و تعالی دا حضرت شعیب علیہ السلام دا قوم ذکر کئی. شعیب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی مدین تا استول دے او دا علاقہ انتہائی تجارت والا علاقہ وا. پدی کی ډیر زیات تجارت کیدو او خاص کر پدی کی د سارو تجارت په هم کیدو او دغه شانتی دکانداران د ناب تول سیزونه او غوړی دا سیزونه با پدی کی انتہائی وافر مقدار سره خرڅیدل او غشتل بشو. پدی قوم کی دو مرزونه غټ غټ هغه پراتو. یو دا چې دا مشرکینو د الله تبارک و تعالی ذات نه منلو او د بوتانو عبادت هغه کولو. او دویم دا الله تبارک و تعالی ذکر کوي چې دی به په ناب تول کې کمې کولو. ناب تول کې کمې دا د دی عادتو. مختلفو آیاتونو مبارکو کې سورتونو کې الله تعالی د شعیب علیہ السلام د قوم ذکر هغه کړی دی چې شعیب علیہ السلام به ورته وی چې تاسو ناب تول کې کمې مه کوئ. شعیب علیہ السلام د الله تعالی ډیر محبوب پیغمبر دی او د به نفلی عبادات او دغه شانتي نفلی روجې دا به ډېرې زیاتې ساتلې. نو قوم به ورته وی چې ته څومره عبادت کې کوه څومره روجې نیسې نو نیسه موږ به تا ته خپله شکرانه او نظرانه خرچه به درکو خو لیکن زمون کاروبار کې ګوتې مه وخه. که مونږه کم ورکو که زیات ورکو که 1 نمبر ورکو که 2 نمبر مال که ګډون کو په هغې کې به ستا زموږ سره کار نه وي. دا عبادت الله تبارک و تعالی ته مقبول نه دی چې یو انسان 15 واړه وخته مونځ هم کوي او نفلونه هم کوي او تلاوتونه هم کوي او ذکرونه هم کوي. دا ښه کارونه دي دې ته مونږ بد نه وایو خو لیکن معاملات هم صفا ساتي. که د یو انسان عبادات برابر دي معاملات یې برابر نه دي نو د اسلام په یو حصه باندې د عمل کړی دی. غټې غټې حصې د هغه پرېښي دي چې هغه معاملات دي. ډېر خلک هغه داسې وي چې هغه د عبادت خیال ساتي او دې ته اسلام وایي او مزید معاملات د بازار زندگی او دغه شانتي خلکو سره
دا ناپ او تول ژوند، د خپلې نوکرۍ ژوند، د خپلې ډیوټۍ ژوند، د دفتر ژوند، هغې کې د اسلام د اصولو خیال نه ساتي. ناپ تول کې کمی کول دا خو نن سبا عام دي. زمونږ څومره څیزونه چې مونږ ته میلاویږي هغه ټول د کمپنیانو نه کم میلاویږي. د اوړو تروړه هغه ته واخله، یو تروړه په ټول پاکستان کې څوک 60 کیلو نشي پیدا کولی. 60 کیلو تروړه په پاکستان کې دا نه میلاویږي او لیکلی شوي دي په 20 کیلو. چې ډېر ایماندار کپنۍ والا وي نو 19 کیلو به یې ډکه کړي بس، ورنه 18 یو کس راته اوس وي 17.5 نو مې بس دې نه دې دا 20 ټکې دې لري کی دروغ بیا څه ته وایي. واسوی د وړو تروړه ده دا دې نه وایي چې 20 کیلو ده، نه دروغ خو به ختم شي. دا 60 کیلو یې په بیا سته لیکلي. خاجي غوړو باندې لیکلی شوي دي 16 کیلو او چا سره لیکلی شوي کیجي او چا سره لیکلی شوي دي نیټ. نو چې ورته وایي هلکه دا خو کم دي، وایي دا نیټ دي، او چې ورته دا خو ډېر کم دي، وایي دا کیجي دي. دا بس مختلفې بانې دي. ټیم مو ورسره وایي ناپ کړی دی 2.5 کیلو 2 کیلو خو هغه ټین دی، د هغې چې کم دی نو وزن حساب کړی دی. یو ټین هغه په 200 روپۍ نه خرڅېږي او کیلو غوړي هغه په 500 روپۍ دي. د هغې په بدله کې 1.5 کیلو دا 200 روپو 900 روپو غوړي د نه کم کړي. دا څومره لوی ظلم شو. یو شی خو نه دی چې مونږ یاد کو، په هر سیس کې دا معامله شروع ده او بیا وایي زمونږ کاروبار کې برکت نشته. حدیث مبارک کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کم قوم چې ناب تول کې کمی کوي الله به په هغې باندې 3 عذابونه راولي. نمبر 1 قحط به هغه سیوا شي، نمبر 2 مهنګایي، او نمبر 3 د حکومت د طرف نه ظلم. دا 3 واړه اوس موجود دي. مشاهده مونږ کولی شو. قحط ته باقاعده غنم کم دي، دې پیرې ته غنم انتهایی کم وشو او چې کم وشو نو هغه باران خراب کا. تاسو اوس وګورئ بله ورځ ما یو صاحب نه تپوس وکړو میمن به په څو وي، وایي اوسه دی نه 5000 باندې خبرې کېږي مخکې به ګورو. اوسه دی نه د 5000 خبرې شروع دي حاجي. نو بهرحال چې اوسه دی نه په 5000 روپۍ باندې دي مخکې به څه کېږي. دا قحط دی. غنم کم شوي دي، په KPK کې غنم انتهایی کم شوي دي. نو دا د دې وجه ده چې ناب تول کې هغه کمی کېږي، ناب تول کې کمی دی. او دویم مهنګایي به سیوا شي. نو مهنګایي ته تاسو ګورئ رسته ورځه هغه ګراني راځي. او دریم د حکومت ظلم به انتهایی سیوا شي. د حکومت ظلمونو ته ګورئ. دا د دې وجه نه کېږي چې ناب تول کې هغه کمی شروع دی. دا بیا ساتل پکار دی چې د ناب تول کمی صرف دې ته نه ویلی کېږي چې یو انسان ناب تول ورکوي او هغه کم ورکوي وزن کم، نه، داسې آلات اختیارول چې هغې سره په تول کې کمی راشي. لکه مثال په طور باندې ډېر زمینداران داسې دي چې هغی د دې غنمو صفایي صحیح نه کوي، شګې سری بورۍ ته ورچوي، وایي دا مونږ ته فایده کوي. 2-3 کیلو شګه خو به په من کې لاړه شي که نه. دا هم باقاعده ناب تول کمی کې داخله ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باقاعده تپوس کولو چې د دې غنمو ښکته ایسه او بره ایشه یو شان ده او که نه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به بازار کې ګرځېدو او غنم به چې کول چې ښکته نه خو چا لامده نه دي ډک کړي، هسې نه بره یې پې وچچولي او ښکته لامده وزن به هغه په خپله سیوا کېږي. حضور صلی الله علیه وسلم په یو بازار کې تیر شو، غنم خرڅېده، لاس یې پکې وردننه کو، دننه لامده او بره وچو. نبی علیه السلام وفرمیل من غش فلیس منا، څوک چې ګډون کوي یا زموږ نه نه دی، مسلمان نه دی. د ناب تول کمی صرف دې ته نه ویلی کېږي چې انسان د ناب تول کمی دې ته ویلی کېږي چې سبزي کې بره بورۍ ته چې سر جوړی د هغه خشته او ښکته هغه ټول ګند، فروټو ته چې سر جوړی کریټ ته بره هغه مزیدار یو پورې پې د پاسه بهترینې ښیي او دننه ټول ګند او کچره او سخاو هر څه پکې وردننه کړي. دا ټول په ناب تول کې داخل دی. وښایه خلکو ته وګوره، ووایه ورته چې بای دا داسې دي، دا داسې دي، د دې دا ریټ دی، د دې دا ریټ دی، ستا خوښه ده. که خلي واله که نالې ماله، الله تعالی ما سره باقاعده معامله به کوي، الله تعالی به ما ته حلال رزق راکوي. زه ستا دپاره داسې تاجر، داسې زمیندار
چې هغه دوکه نه کوي د هغه مال ټول خلک اخلي. تاسو ګورئ وایي دا ایماندار دی چې کم دکاندار یا کم تاجر یا کم زمیندار هغه باقاعده د ټول مال یو شان هغه ترتیب ساتي نو خلک په هغه باندې اعتماد کوي. وایي دا ښه سړی دی. شیخ ادریس صاحب د الله شهادت قبول کړي هغه به وایي زما والد صاحب به زمینداره کوله منډۍ ته به یې وایي چې الوګان یوړه ټولو مزدورانو ته به یې وایي دا الوګان چې څومره دي زما دا ټول بورۍ کولو کې ته واړوئ او بیا به اعلان وکړو چې راشي په بورو باندې بولي نه کوو په ډیري بوري کوو په ډیري باندې بولي کوو. تاسو ولیده چې او دننه څنګه او بار څنګه دي تاسو ته ښکاره شو چې بادرنګ به یوړه ټول به وایي واړو ډیرې به یې جوړ کړو ټولو خلکو به وایي رامنډه که چې عبدالحق استاد سبزي راوړې ده د عبدالحق استاد سبزي به وایي په 5 منټو کې خرڅېده. ولې خلکو ته پته وه چې په میدان واړوله چې ښه دي هغه معلوم دی او چې بد دي هغه معلوم دی هر څه باقاعده معلوم دي. نن سبا خو دکان بازار زمینداران هغه یو طرف ته عشر نه ورکوي بل طرف ته چې کوم دی سر وایي ورته بیل جوړ کوي ټولو مزدورانو ته وایي ښه دې خوا اچوئ بیکاره دې خوا اچوئ بیکاره بیا ښکته بورو کې ور اچوي د پاسه ورته سر جوړوي او بیا څه وایي دا مونږ رزق کې برکت نشته. 6 میاشتو مو ځان ستړی کو استاد جي هېڅ هم پاتې نه شو چې د پیسو راغونډولو ټیم رالو نو هر څیز ارزان دی. اوږه وایي فري ورکوو خود به یې فري ورکوي حالانکې اوږه څومره قیمتي شی دی. اوږه اوس خلکو تاسې ورکوي جي چې څوک هم په دې مصري باندې روډ باندې تېرېږه زمیندار به تواز وکړي راشه ځان سره یو دوه ګېډۍ یوسئ ولې ریټ یې نشته ریټ یې نشته. وایي ثواب خو به موشي په دې ثواب نه کېږي آرام کښېنه عشر ترې نه ورکه د ټولو نه د ګران سیز نه عشر ورکه دی په هغه دی چې در باندې کاوه هم اوس کوي چې هم در باندې اوس کوي هغه هم په عشر کې حسابوي موږ ته معلوم دي د دې هر څه د عشر حساب دی دی هر څه په عشر کې حسابوي. پخوا زمیندار هغه به چې کوم دی نو باقاعده د الله د نوم شیز بیل کو ښه سیز به د الله په نوم باندې ورکو نو ځکه به چې باقاعده ضرورت پرالو او لاسونه به اوچت که الله تبارک وتعالی به بارانو چې باران به سیوا شو او لاس به اوچت کو یا الله زمونږ ضرورت پوره شو الله به وریضبوت. دا زمونږ د یاداشت خبرې دي او چې وروستو بیا څه معامله را روانه ده د هغې نه مخکې چې کوم زمیندارانو هغه به څومره نیکان خلک وو. اوس ټوله معامله هغه د دوکې روانه ده که پوهیږئ نو نه پوهېږي ځان نه به درته دلیلونه وایي. نو الله تبارک وتعالی د شعیب علیه السلام د قوم ذکر کوي. الله تبارک وتعالی فرمایي ای به ناب طول کې کمی کوله فکذبوه فاخذتهم الرجفه. الله وایي شعیب علیه السلام ته دروغجن وي نو مونږ په هغې باندې زلزله راوسته په کور کې ټول هغه په ګوډو باندې پراته او مردار شوي الله تبارک وتعالی هلاک کړي. و الی مدینه مونږ استولی او مدین ته اخاهم شعیبه د دی رور شعیب علیه السلام فقال هغه وویل یا قوم ای زما قومه عبدوا الله تاسو عبادت وکئ د الله تعالی ورجو الیوم الاخره او امید لرئ د کامیابۍ د ورځې د آخرت ولا تعصوا فی الارض مفسدین تاسو مگر دی په ځمکه کې فساد کوونکي. فکذبوه دی دروغ وګڼو شعیب علیه السلام لره فاخذتهم الرجفة ونیوه دی لره زلزلې فاصبحوا دی شول فی دارهم په خپلو کورونو کې جاثمین پړمخي پریوتي. الحمدلله رب العالمین.